عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انتهایی په غوسه کې یو ځل خپل توره راوویسته او یره دا مسلمانان خو روزانه چې منو زیاتیږي زم چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قتل کم شهید کم چې دا خبره بالکل ختم شي نو په دې غوسه کې را روان شو په لار باندې را روان دي دا ابو زهره قبیله یو سړی ور سره لار کې ملو شو او دی په غوسه کې را روان دي او تور ور سره د پلاس کې نو پوه چې را دي خو خطرناک اراده باندې روان دي نو ورته چرته رواني حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی روان د مسلمانانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله قتل چې دا خبره ختم شي وی ته خو روان الته خو لږ د خپل کور خبر واخله ستا اوخي او خور هغوی ایمان راوړی دی نو لاړ شه اول د هغوی خبر واخله هغه وی چې دا طرف ولا بدل کم نو را روان شو ډېر په غوسه کې هغې طرف ته لارې بدله کړه د خپل اوخي کور ته راغی دروازې وټکوله هغوی پوه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو دغه وخت کې هغوی لګیو د قرآن مجید سوره طه نازله شوې وه هغه زده کوله حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ هغه مدرس و هغه راغلی او درس ورته کو او د اوخي او خور ورته ناستو دوی چې دغه زده کړه کوله دوی چې دروازه وټکوله نو خباب رضی الله تعالی عنہ خو یو طرف ته شو پټ شو هلته دروازې ورته کوله وکړه فورا یې ورته وویل تاسو دلته سم ویل دلته چې لګیا وئ هغوی ورته نه موږ خاصې ناست یو څه خبرې مبرې م کولې وایي نه راته وایه شابه حل راته وایه څه چلم کوه په دې خبرو کې خپل اوخې مو وخه او دا خپله خور یې مو واله خو چې خور له کله ګزار ورکړه په هغې په مخ باندې وینه راله نو د ده زړه کې نرمي پیدا شو وی خد وی خو قرآن مجید ویم خو راواخلې ما ته لږ تلاوت کړې چې سم وی نو د سوره طه آیاتونه ورته هغوی شروع کړل چې تلاوت یې ورته وکړو نو د ده زړه نور هم نرم شو الله پاک ورته اسباب چې هغه برابرې ایمان ته بیا ورته وایي ښه دا خو ډېر مزیدار کلام دی ډېر ښکلی تلاوت دی دا ما ته م راکړې وایي نه ورشه اول چې غسل وکړه اودس چاردام وکړه غسل وکړه نو بیا به دا پاڼې در کومونه غسل یې وکړو چې راووته حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ هم دغه وخت کې دی دوران کې روتې دی بار چې اوس خو معامله درسته شوه قرآن مجید هغه پاڼې دوی ته حواله کړئ دوی په خپله هغه وکتې تلاوت یې کړي زړه کې نوره نرمي پیدا شوه یا حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی د جمعې په شپه باندې د زیارت په ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې وه او هغه دعا ستا په حق کې قبوله شوې ده انشاءالله دعا یې دا کړې چې یا الله اسلام ته غلبه ورکړي اسلام ته عزت نصیب کړي د عمر رضی الله تعالی عنہ یا د عمر ابن حشام ابو جهل په هغه باندې چې دوی ته د اسلام ته تقویت او برې ورته چې ورکړي نو د هغه په حق کې خو نه دا قبوله شوې خو انشاءالله ستا په حق کې دا قبوله شوې ده نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم ځای کې ما ورنه بوځي نو هغه وخت کې دار ارقم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره ناستو دوی راوستل دلته خو د هغه شانتې غتوره همدغسې نیولې ده نو صحابو د لرې نه ولیده نو هغوی ورمخکې شو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تره هغه هم ورمخکې شو چې که په بده اراده باندې راغلي نو دلته ورله کار ختمو او که نه په نیکه اراده باندې راغلي نو بیا به پرېږدي نو ورمخکې شو ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مې راپرېږدی د په حق کې دعا قبوله شوې ده انشاءالله نو راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کېناسته او کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسلام یې راوړو ایمان ورته الله پاک نصیب کړ نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا دومره لویه مرتبه حاصله ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې د ده په حق کې دعا کړې ده چې یا الله
اسلام ته غلبه ورکړي، اسلام ته عزت ورکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله